वड़ा ارزان، गैस ارزان، ډالر راولوېدو، पेट्रोल هم ارزان شو. نور عوام د خدای نه څه غواړي. بل طرف د ملګرو فواد چودھری چې کوم کانفرنس کړی دی نو د هغه څه مقصد دی تفصیل سره به نن پوهیږو او بیا په هغې باندې ریاکشن سره راغلی دی. نو ټول خبرونه ننني اپډیټس تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کومه، خو کم از کم ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ. موږ له هم داد راکئ، لایک او کمنټس لازمی دی. دې زیر کې تاسو تخکاری اولنې ملګرو د اسد قیصر حوالے سره गिरफ्तारी का खदशा اسد قیصر ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया. اسد قیصر صاحب ته ضمانت میلاو شوی او په ضمانت باندې بهر و. غالبا چې د هغې ضمانت چې کومې ورځې دي نو هغه پوره شوي. یو ځلې بیا د اسد قیصر صاحب د ګرفتارۍ چې کمپلیننګ دی نو هغه روان دی. اسد قیصر صاحب د هائی کورټ سره رابطه وکړه چېر زما چې کوم ضمانت دی نو هغه د نور هم سیوا کړی شي. دا خبرې کړې دي چې کوم 9 مئی باندې حالات تیر شوي دي نو په دې کې زما اس قسم لاس نشته دی او نه زه په هغې کې موجود وم نو مال د ضمانت सेवा कड़ी शी. पेट्रोल और डॉलर के बाद आटा भी सस्ता हो गया. फी किलो कीमत में 20 रुपए तक कमी कर दी गई है. चिकम किलो उड़े दी मलगुरु नोस बतास्ता पर 150 रुपए बांधे मिलावीगी. द पेट्रोल और द डॉलर न बाद उड़म चिकम दिनो हगा अर्जान शू. वस तो उड़ा पर 100 रुपए बांधे राजी मख की किलो पर 170 रुपए वस पर 150 रुपए बांधे शू. नु पूरा साल उड़दड़ी से चिकम तरोड़ा दा न हगा पर 100 रुपए शुआ. अगर जरा पर कमेंट्स की शरीक कई एवढी ज्यादा अफसोसनाक खबर हम दे मलगुरु दहशतगर्दों का पाक ईरान बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला, 2 जवान शहीद. कम द पाकिस्तान और द ईरान बॉर्डर जी दे मलगुरु न په هغه باندې دهشتګردو حمله کړې د 2 نوجوان چې کوم دي نو هغه شهیدان شوي دي. الله جل شانه دې د هغوی شهادت قبول کړي. بیا زمونږ دغه نوجوانانو کوم چې د دې ملک محافظ دي نو هغوی ډېره بهترین مقابله کړې ده او چې کوم دهشتګرد دي نو هغوی په واپس تلو باندې مجبوره کړي دي. نو دا پکې لږ د غم خبر دی. الله جل شانه دې د کور خلکو له هم دړه صبر ورکړي ځکه دا به هم د چا بچي د چا برونه د چا به د سر سوري جو فواد چودھری کر رہے ہیں میں اس میں ایکټیو نہیں ہوں. اسد عمر هم ملګرو دغه خبره مخې ته راوړه چې څه فواد چودھری کوي نو ګوره زه په دې کې هغه سره نه یم او نه ورسره دغه مشوره ورکومه چې دا ته څه کې نو دا ټیک دي. فواد چودھری څه کوي هغه در سره بیا شریک کومه. دا بل ډېر زیات اهم خبر دی. د دې خبر انتظار پاکستانی قوم د ډېر عمر نه وکړو ځکه چې موږ هم پکې واړه او موږ هم پکې غټ شو. د روحیت هلال کمیټۍ چې کومه نوی آئین او نوی قانون راغی او یو بل پاس شو نو هغه څه دی که چېرې چا غلط شهادت وکړو نو هغه ته قید میلاویږي. روحیت هلال کی جھوٹی شہادت جرم قرار، 3 سال قید کی سزا ہوگی. قومی اسمبلی نے بل منظور کر لیا. خو ما ته دا خبره وکړې ملګرو چې دا کومه سزا ده د 3 کالو نو آیا دا د روحیت هلال کمیټۍ چې کوم کسان دي نو د دوی دپاره که نه بابو صاحب چې کوم شهادت کړی هغه خو زبردست و نو آیا دا د بابو صاحب دپاره دا سزا زمونږ د عوامو دپاره ده که نه د روحیت هلال کمیټۍ چې کوم کسان دي که هغوی غلط شهادت وکړو نو هغوی به 3 کاله جیل تیروي. نو دغه راځه تاسو په کمنټس کې شریک کړئ چې آیا دا سزا د روحیت هلال کمیټۍ والا دپاره ده او که نه دا د بابو صاحب او زمونږ دپاره ده. ملګرو اوس راځو د ډالر طرف ته. وایي د پاکستان په تاریخ کې په پهلا ځل डॉलर दुमरा रा परेवतो सुमरा रा परेवतो. डॉलर को लगाम ओपन मार्केट में 25 रुपए सस्ता. ओपन मार्केट में डॉलर 25 रुपए सस्ता 290 रुपए पर ट्रेंड हो रहा है. रोजनी ममख के मलगुरु डॉलर 100 तरह से 315 था. वेलेगी गिदा जी पाकिस्तान पर तारीख के डॉलर दुमरा राकम शे ने दे खुजेम द पाकिस्तान पर तारीख के भाई 9 काल सुमरा वक्त दे मौजूदा हुकूमत शो नज़म दुमरा टॉप पम डॉलर नहीं वहले च सुमरा दे मौजूदा हुकूमत च कम हालात जोड़ कड़ी दी और डॉलर कम ज़्यादा हो रसेदो. यो बल ढेर ज़्यादा खुशहाली खबर च कम घरेलू गैस थे कम द कूर गैस थे नो द हगे हवाले सर अगर 100 रुपये अर्जान शो 37 रुपये हगा अर्जान शो. LPG की घरेलू सिलेंडर की कीमत में 438 रुपये 22 पैसे की कमी. LPG की कीमत 196 रुपये 75 पैसे फी किलो मुकर्रर. 196 तक किलो रहो रसीदो कम घट सिलेंडर चाहिए पहागे के बहुत तास तो 438 रुपये बचत राजी. न अल्लाह दी कि जे उमदा कशांति अवाम रिलीफ वर की जगह अवाम ढेर ज़्यादा खपत ढेर ज़्यादा परेशान दी च कम घट सिलेंडर दे हगी कीमत दे 2321 रुपये मुकर्रर. परवेज़ खटक से वेली फवाद चौधरी च कम कॉन्फ्रेंस हो हगे हवाले सर जगह फवाद चौधरी दा खबर कड़े हुआ چې ما د ټولو کسانو سره رابطې کړي دي په هغې کې شاه محمود قریشی یاد کړی او څوک یاد کړی پرویز خټک سے. تحریک انصاف छोड़ने वालों में से किसी के साथ राबता नहीं. चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बगैर सियासत नहीं. हकीकी आज़ादी की तहरीक में हर मुश्किल वक्त में कप्तान के साथ है परवेज़ खटक.
هغه وی چې زما د چا سره هم رابطه نشته دی او چې کوم مشکلات په دې وخت کې په تحریک انصاف باندې راغلي دي نو زه په دې وخت کې د کپتان سره ورسره یم او زه هغه کس نه یم چې مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ جاؤں یعنی په مشکل وخت کې زه د هغه نه لاړ شم. خو د پرویز خټک صاحب بیانو اسد قیصر صاحب سے ویلی دی ملګرو پی ٹی آئی رہنماؤں سے رابطے کے دعوے پر اسد قیصر نے تردید کر دی. اسد قیصر صاحب هم د دې خبرې تردید کړه بلکې څومره چې هم فواد چودھری کسان یاد کړیو چیرې زه د دې کسانو سره میلاو شوم نو هغې ټولو تردید کړی چې موږ سره د رابطه نه ده کړې او نه موږ د رابطه قبلو. اوس راځو ملګرو فواد چودھری چې کوم حالات جوړ کړي دي او کومې خبرې مخې ته راوړي دي نو په هغې د سره تفصیل خبره کوم چې دا څه گیم دی. فواد چودھری ملګرو 3 ورځې مخکې یا 4 ورځې مخکې هغه د سیاست نه بایکاټ وکړو چیرې زه سیاست نه کوم او د سیاست نه څه وخت د پورې بریک اخلم. نو بریک څو ملګرو بریک پوره 1.5 ورځو یا 2 ورځې ځکه چې د کانفرنس هم 1 ورځ نیمه کېږي دغه کانفرنس یې کوم ځای کې وکړو د اډیاله جیل مخې ته یو کانفرنس وکړو او دا خبره پکې مخې ته راوړه چې کم پی ډي ایم کسان دي که هغه د نون لیگ پارټي ده که پیپل پارټي ده څومره چې هم پی ډي ایم دی نو ملک چې کوم دی موږ د دې خلکو په لاسو کې نشو پرېښودی. د دې مقصد دا چیرې دغې کسانو سره هم زما چې کوم شمولیت دی نو هغه زه نه کوم. دلته کې دا خبره وکړه چې د اسد قیصر صاحب او دا ټول یاد کړه چې د دوی سره ما رابطې وکړې د دوی سره ما ملاقاتونه وکړه نو آیا د څه دپاره وکړه نو خپله چې کومه زما رایې ده نو د دې دپاره وکړو چې زما په خیال چې دا کله کور ته تللی دی او دا خبره کړې ده چېرې زه نور سیاست نه بریک اخلم نو چې کله کور ته تللی نو پته نشته چې دا سوچ ورله چا راوستی ذهن له چیرې ته داسې وکړه چې خپلې پارټۍ اندازه ولګوه چې مونږ چې کوم شاه محمود قریشي شو اسد قیصر شو دا چې څومره هم کسان دي د عمران خان نو راشه موږ به ځان له یو خپله پارټي جوړه کړو ځکه چې عمران خان خو تاسو ته پته دی چې حالات ډېر زیات خراب دي نو د عمران خان د اخوا کېدو ډېر زیات غټ چانسز دي او په دوی باندې زور هم دی چې تاسو دا پارټي پرېږدئ نو پته نشته چې د ده ذهن ته کومه خبره راغلې وه او په څه سوچ باندې دا خبره په کانفرنس کې وکړه چې یاره زه د عمران خان سره نیم میلاو شوی په کار ښودله دا و چې یاره دا د عمران خان سره میلاو شوی وي ځکه چې دا سابقه چې کوم د پی ټي آی کس دی نو ځان دی په هغه تقریر کې هم دا اشاره کړې ده چې موږ مخکې د پی ټي آی سره وو خو اوس زموږ د پی ټي آی سره څه تعلقات نشته دی. نو زما چې څومره خیال دی د دغه سوچ کړی دی چې موږ به خپله پارټي جوړه کړو او دغه خپله پارټي به مخ په وړاندې باندې بوځو. بل طرف ته ملګرو که د نون لیگ او د پیپل پارټۍ چې د دې پارټیانو خبره وشي نو زه وایم د دوی مستقبل هم په تیرو کې دی. زما چې خپله کومه رایه ده نو هغه دا د ملګرو چې دلته که تاسو وګورئ نو جهانګیر ترین هغه یادېږي چې یو نوې پارټي لانچ کېږي عمران خان هم د هغې ذکر کړی دی چې یو کنګ پارټي هغه مخې ته راوړلی کېږي د څه دپاره زما سره د مقابلې دپاره. که دلته وګورئ ملګرو نو په ملک کې چې کوم حالات دي نو څوک نون لیگ ته تیار هم نه دي او پیپل پارټۍ ته تیار هم نه دي چې کوم کسان د پی ټي آی نه لاړل نو هغې کې د 100-120 پورې تعداد یادېږي چې هغه جهانګیر ترین له لاړل نه خو نون لیگ له لاړه او نه پیپل پارټۍ له لاړه او چې کوم تلي دي نو هغه ډېر زیات لږ کسان دي ځکه چې پرون یادېده چې شپږ دي که 3 کسان هغې د پیپل پارټۍ سره اتحاد اعلان وکړو او دغه شان به د نون لیگ سره هم وي د جی وی سره خو پکې غالبا چې چا اړو اعلان نه دی کړی نو دغه چې کوم کسان دي نو هغوی ځي هم نه نون لیگ لځي او نه پیپل پارټۍ لځي نو د دې مطلب دا چې نون لیگ او پیپل پارټي یا نور چې کومه پارټیانې دي نو د دوی مستقبل چې کوم دی هغه په تیرو کې دی او دا ختمېدو واله دی. خو جهانګیر ترین چې کوم مخې ته راوستلی کېږي او یو کنګ پارټي جوړولی کېږي نو د دې مقصد دا هم دی چیرې د عمران خان مقابله نون لیگ او پیپل پارټي دا کسان نشي کولی نو دا کسان په بله یو نوې پارټۍ کې شاملولی کېږي او د عمران خان مقابلې له تیارولی کېږي. خو عمران خان سره خو عوام ولاړ دی نو اوټ به هغه څوک ورکوي چې کوم عوام دي او رایه به د چا وي د عوامو وي نو یعنې چې هغه پارټي به مضبوطه وي چې د چا سره د عوامو اوټ وي. نو فواد چودھری چې کوم کردار شروع کړی دی نو تاسو د فواد چودھری حوالې سره څه وایې یا د سوچ حوالې سره څه وایې چې دا په کوم مقصد او په کوم سوچ باندې لګیا دی ځکه چې دلته دا خبره هم کړې ده چې یاره دې ټولو سره زه په رابطه کې یم د هغې باوجود هم هغه ټول تردید کوي چې نه خو موږ د ده سره رابطه کوو او نه موږ تحریک انصاف چې کومه پارټي ده یا د عمران خان په دې وخت کې په مشکلاتو کې دی نو موږ عمران خان هم نه پرېږدو او نه موږ د فواد چودھری سره رابطه کړې ده. نو فواد چودھری په کوم سوچ باندې لګیا دی او رښتیا دا خو رانه هېرو چې پېټرول څومره ارزان شو. ډېر ملګري به ویلي چې یاره لکه نوید به تا خو پکې د پېټرولو ذکر ونه کړو نو پېټرول چې څومره ارزان شو ملګرو نو 8 روپۍ یادولی کېږي چې 8 روپۍ پېټرول ازار شو او غالبا چې 5 روپۍ چې کوم دي نو هغه ډیزل ارزان شو نو 8 روپۍ خو نن سبا واړه هم نه هلي لسو نه خو د سره کمې اخلي نه او ځینې ماشومان پکې داسې دي چې 20 او 30 روپۍ به ورله ورکې
نو 8 روپۍ ارزانېدو سره بیا هم زه د عوامو ته سلیک ډېر ریلیف میلاو شو. پرون نه چې کومه رایه د عوامو ده نو هغوی دا خبره کوي چې دا چې کومه ارزاني ده نو دا مونږ ته نه ده قبوله. د کوم ځای نه چې دوی خبره روانه کړې وه نو چې کم از کم نیمې ته خو یې راورسوي. 8 روپۍ پټرول ارزان شو، 15 روپۍ ډیزل ارزان شو. نو آیا دا چې کومه ارزاني ده نو دا ډیره ده او که نه د دې نه نوره هم راکمه کړي. دا ملګرو د نن ورځې چې کوم اپډیټ دی هغه مې ستاسو سره شریک کړه. خو ګوره ستاسو د رایې په انتظار به یم. کمنټس کې به مونږ سره خپله رایې لازمي شریک کوئ. ویډیو د ټولو ملګرو سره شیر کړئ چې دا کم د خوشحالۍ خبرونه دي او عوامو ته ریلیف میلاو شو نو چې د دې نه ټول عوام خبر شي. چېرته هم یې الله خاد آباد او خوشحاله ذات اخره کې آواز. پاکستان زنده باد، مسلمان زنده باد، تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی. دلوي الله